آغا پختون چرته لاړې دا آغا پختون آغا حیا چرته لاړه آغا مسلمان چرته لاړو چې د دې د نوم نه به زما عزتمندو کافر یریدو نن آغا کافر علی الاعلان زما عزتمندو د کیمرې مخامخ زما استا قرآن راخلی او د هغې بې حرمتي کوي ورته پته ده که نه چې مسلمان کې هغه لشه ختمه شوله اوس مسلمان زما سم نشي کولی والله قرآن داسې راخلی او پلت یې ویل ته یې غورځئ څه کولی شي اے مسلمانا اے غافل مسلمانا درته اومې جړل اے پاڼې پاڼې سپین قرآنا درته اومې جړل نن به زه د کافر نه څه ګیله وکړمه چې زما خپل مسلمان د قرآن سره ډزې کړي دي زما خپل مسلمان وی کافران نو دا چل وکم او پلانکی ملکی سویډن کی زما د قرآن بې حرمتي شوې ده د قرآن اصل کې ګستاخ او بې ادبه خو دی هغه خو ستا دا قرآن مني نه هغه د قرآن د عظمت نه خبر نه دی اوس ته خپل ځان ته وګوره ستا ږیره سپینه شوله خو د الله کلام دې اوسه پورې راخستی هم نه دی ستا ږیره سپینه شوله په قرآن مجید دې اوسه پورې ځان پوی نه کو ډېر خلک ګرځي زنانه په کورونو کې چې په قرآن باندې پوهېږي نه او نی نیت کړی دی داسې ده که نه نن تاریخه پورې هغې دا نیت نه دی کړی چې زه قرآن زده کم په دې قرآن ځان پوهه کم نو راشه د قرآن سره وفا کېږه ته په قرآن خفه کېږي چې بل ملک کې بل څوک کې بې حرمتي او بې ادبي کې په دې خفه کېږي مسلمانه اے مسلمانه په ژړا دا ستا د لاسه مسلمانه سپین قرآن ګیلې کوي حضرت عثمان ته هغه خلکو به د قرآن سره مینه څنګه ده محبت څنګه دی چې ته راپاسه او جلسې او جلوسونه کوه احتجاج کوه نه جنا قرآن سره مینه محبت دا دی چې کله زما عزتمندو ته سهرم دکان ته ځې کاروبار ته ځې قرآن راخلي او چې کله ماسخوتن راځي هم قرآن راخلي او په هغې کې تلاوت کې نیمه سپاره یو سپاره تلاوت دو سپارې تلاوت په دې سره د کافرانو بیړه غر کېږي دا انقلابي کتاب دی اوس زما عزتمندو ما تاسو ته به ویلې کله دا مسلمانان به اوس لګې دي دا به مرتد کېږي دا به ورو ورو د ایمان نه اوړي دا به ورو ورو مسلماني پرېږدي وجه څه ده چې دی هغه مسلماني هغه اسلام نی زده کړو نه په دې خپل 15 شپږ فوټه بدن کې راوستو نه دا په ایمان پوهېږي نه په اسلام پوهېږي نه په قرآن پوهېږي نه د لمونځ د مفسداتو واجباتو نه خبر یو بزرګ وفات کېږي نه څه چل پې وشو څه چل پې شوی او بېهوشه شوی علماء کرام طالبان مریدان ګیر چاپېره ولاړ دي دغه ټیم کې اوس دا بېهوشه دی او دا ټول د کلمې ورد کوي مسله د شریعت دا ده د چا زمقدن شروع وي تاسو ګیر چاپېره دې نه ودرېږئ او ځان سره ورو ورو کلمه طیبه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي چې د هغه په خوله باندې کلمه جاری شي د هغه په خوله دا کلمه وایي او نه وایي بس غرق کو نه ځان سره به کلمه وایي نو اوس دا ټول لګې دي مریدان شاګردان مقتدیان لا اله الا الله لا اله هغه وایي لا 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 نا لا نا لا نا لا نا ومونږ ویو چې دا د خدای نه انکار کوي چې خدای نشته یا خدای نه دی یا خدای نه منم کنه وی لږ ساعت پس حضرت په اوش کې راغی چې کله اوش کې راغی نو مریدان ترې تپوس کې حضرت تاسو داسې الفاظ استعمالول چې لا نه لا نه لا نه د دې څه مطلب دی وی دغه ټیم کې ما له شیطان لعنتي راغلی و شیطان لعنتي راغلی و ما ته وایي چې رانه خلاص شوي په علم باندې رانه خلاص شوي او رانه خلاص شوي او رانه خلاص شوي ما ورته ویلې چې لا نه لا نه لا نه لا درنه نه یم خلاص شیطان به تر هغه پورې په ما او تا باندې کوشش محنت کوي تر څو پورې زما او ستا بیړۍ چپه کړي نه تر څو پورې زما عزتمندو د جهنم په هغه لوی لوی ګړنګونو کې ورغورځولي نه دا شیطان وایي زه به د بره نه راځم ښکته نه به راځم ښي طرف نه به راځم کس طرف نه به راځم د الله په بنده باندې به حمله کوم تر څو پورې مې ګمراه کړي نه والله کې پرېږدم
په ایمان وای د سره مقابله کول پکار دي کنه